بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صدق الله العلي العظيم. موږ ویل چې د قرآن حکیم بنیادی موضوع هغه توحید ده. قرآن حکیم کې هر ځای الله سبحانه وتعالی د توحید صفات خوبیانې بیان کړي دي او د شرک مذمت الله سبحانه وتعالی څه کړي دي هغه بیان کړي دي. توحید د قرآن حکیم اساسی څه ده هغه موضوع ده. الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. الله سبحانه وتعالی وایي په احکام سره، په قصص، په مواعظ سره او په امثال سره د توحید د الله سبحانه وتعالی وحدانیت او د قصص امثال مواعظ الله سبحانه وتعالی په بار په مختلف پیرایو په مختلف اندازو کې الله سبحانه وتعالی څه کوي بیانې د څه لپاره بیانې یذکرو چې انسان د دې څخه څه حاصل کړي نصیحت هغه حاصل کړي. لیکن د مشرکین وایي دا د توحید څخه دومره غفلت کوي چې د قرآن حکیم په قصص سره، په احکام سره، په مواعظ سره، په امثالو سره د نصیحت اخیستلو بجای دې څه کېږي نور متنفره کېږي، نور څه کېږي انتشتیږي ځغلي. ولقد صرفنا الله سبحانه وتعالی موږ په تحقیق سره په مختلف پیرایو کې بار بیان کړي دي په هذا القرآن، په دا قرآن کې لیذکرو چې انسان نصیحت څه کړي حاصل کړي. وما يزيدهم الا نفورا. لیکن مشرکین چې هغه نصیحت حاصلول دوی لپاره ضروري او پکارو وما يزيدهم اضافه کېږي الا نفورا مګر دوی په تښتېدو په لرې کېدو سره لرې کېدو همدې لپاره د قرآن حکیم د احکام مواعظ امثال بار بیانول د نصیحت ذریعه نه ګرځي، د څه ذریعه ګرځي؟ د نفور د لرې کېدو څخه ګرځي، ذریعه ګرځي. قل ای نبی علیه الصلاة والسلام ته ورته ووایه لو کان معه آلهة کما یقولون. ته د یو الله سبحانه وتعالی وحدانیت بیانې او دی وایي چې د یو لوی خدای ستا د لوی خدای سره نور کوچني خدایان هغه څه لري وجود لري. ته پوښتنه ځینې وکړه لو کان معه آلهة کما یقولون که چېرې د یو خدای سره نور خدایان څه وایي هغه موجود وایي کما یقولون لکه دوی چې وایي. په دنیا کې موږ یو مهاراجای یو کوچني څه راجګانې په تاریخ کې د کوچني راجګان ولاړ سوي یو وخت چې موقع پیدا کړي د خپل اقتدار د خپل اختیار داسې کې برویکار راولي د هغه غټ بادشاه خلاف دې څه وکړي بغاوت وکړي. نو ته پوښتنه یې وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرې د یو خدای ما سوا نور خدایان وایي نو دا نور خدایان به هم صاحب اختیار وایي، صاحب اختیار به وایي. یو وخت به دوی څه کړي وایي بغاوت به کړی وایي، پر قتال و پر اجدال به څه سوي وایي آماده سوي وایي. صحیح لکه په قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالی بل ځای وایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. که چېرې دوی په کائنات کې د یو خدای ما سوا نور خدایان وایي په دا کائنات کې به د قتال د جدال د وجې به څه لفسدتا فساد به څه سوی وایي برپا سوی وایي. نو قلت ورته وایه نبي علیه الصلاة والسلام لو کان معه آلهة که چېرې د یو خدای سره نور خدایان وایي کما یقولون لکه دوی چې وایي اذا لابتغوا دی به تلاش کړی وایي الى ذي العرش هغه صاحب عرش وخواته سبیلا یو لار. صحیح یعنې به څه کړي وایي پر بغاوت به آماده سوي وایي، الله سبحانه وتعالی وحدانیت به څه کړی وایي چیلنج کړی وایي او پر خدایي به دې څه سوي وایي متمکنه سوي وایي. نو دې زده ښکاره شوه نه قتال سته نه جدال سته نه د خدای د خدایي چیلنجېدو والا څوک سته. که څوک وایي بل خدای وایي نو به دی د الله سبحانه وتعالی وحدانیت الله سبحانه وتعالی وجود د به څه کړی وایي چیلنج کړی وایي. نو مفسرین لیکلي دي چې دا خو د مشرکین ذکر الله سبحانه وتعالی کوي په دغه زمانه کې هغه کلمه ګو مسلمانان چې خدای دې نه کړي هغه د شرکو طرف ته یا په بدعت کې هغه څه مبتلا وي لکه مشرکین مکه چې د یو خدای سره دوی نور خدایان جوړول وایي دا خلک هم دارنګه سو چې د چا سره دوی نسبت پیدا سو د چا سره څه تعلق پیدا سو لکه دا مشرکین چې لوی خدای پرېښي وي د کوچني معبودان باطله یې ځان لپاره خدایان څه کړي مقرر کړي دا هم په دا رنګه شرک یا په دا رنګه بدعت کې داسې مبتلا چې یو خدای دې پرېښي وي چې د هغه کم امام سره یا د کم بزرګ سره د دې تعلق جوړ سوی دی
هغه تعلق دا رقم دي چې دغه تعلق ته وایي خپل معبود حقیقي چې هغه الله سبحانه وتعالی دی هغه دې څه کړي دي بیر کړي دي هغه پرېښي دي نو سبحانه پاک دی د الله سبحانه وتعالی ذات دا شرک څخه وتعالی او ډېر لوړ دی عما یقولون کم څه دی وایي علوا کبیره ډېر زیات څه دی هغه لوړ دی الله سبحانه وتعالی د کائنات ذره ذره د الله سبحانه وتعالی د وجود واجب وجود کېدو الله سبحانه وتعالی د صنع الله سبحانه وتعالی د خالقیت هغه څه ورکوي ګواهي ورکوي څه په زبان حال سره ورکوي څه په زبان حال سره ورکوي صحیح الله پاک سوی تسبح تسبیح بیانې پاکي بیانې له السماوات السبع والارض دا اووه مځکې اووه اسمانونه ومن فیهن او په دا اووه مځکو په اووه اسمانونو کې څه مخلوقات الله سبحانه وتعالی بیان کړي د هر مخلوق د الله سبحانه وتعالی پاکي عظمت تسبیح تقدیس هغه څه کوي هغه بیانوي صحیح او مختلف شی وایي من شی الا یسبح بحمده او نسته یو شی چې الا یسبح بحمده چې هغه تسبیح بیانوي په تعریف سره د الله سبحانه وتعالی ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تینه په پیږي دې په چ باندې په تسبیحات باندې صحیح اوس مسلمان د الله سبحانه وتعالی تسبیح بیانوي فرشتي د الله سبحانه وتعالی څخه بیانوي تسبیح بیانوي جنات چې اهل ایمان دي هغه د الله سبحانه وتعالی څخه بیانوي تسبیح بیانوي الله سبحانه وتعالی وايي وان من شيء لا يسبح بحمده د دې ما سوا په کائنات کې هر شی دی هغه د الله سبحانه وتعالی څخه بیانوي تسبیح بیانوي ومځکې هم بیانوي واسمانونه هم بیانوي د ومځکې د واسمانونو په منځ کې څه مخلوقات هغه یې ګرد څه کوي بیانوي مفسرین لیکلي دي چې دوه قسمه مخلوقات یو مطیعین دي دویم څه دي غیر مطیعین دي مطیعین چې دغه تسبیح د الله سبحانه وتعالی بیانوي مطیعین چې هغه ذوی العقول دي چې هغه په انګریزي کې انیمیټډ ورته وایي هغه په زبان حال سره څه کوي هغه بیانوي او چې مطیعین غیر ذوی العقول دي هغه په تسبیح حال سره څه کوي بیانوي ذوی العقول مطیعین په تسبیح حال سره بیانوي غیر مطیعین غیر ذوی العقول هغه په تسبیح حال سره څه کوي هغه بیانوي مطلب دهریین دي یا مادیین دي د دې وجود لا هم د دې د وجود اجزا د الله سبحانه وتعالی تسبیح په تسبیح حال سره څه کوي هغه بیانوي مطلب ساينس هم مزدازي تر ورسېدي د ساينس د مذهب یو مطلب مذهب خدای وایي په کائنات چې هر شی وجود لري په هغه کې څه شته شعور شته په هغه کې روح شته هغه د الله سبحانه وتعالی څه کوي تسبیح بیانوي ساينس هم مزدازي تر ورسېدي چې هغه هر شی په هغه کې هر ماده په هغه کې څه شته انرژي شته صحیح دي هغه هم د شي د ژوند دغه څه قایل اوسه په جمادات کې مغوي څه شته انرژي شته دغه انرژي تعبیر مذهب الدین اسلام په سره کوي په روح سره کوي ساينس په سره کوي په انرژي سره کوي مذهب په سره کوي هغه په روح سره کوي وان من شيء په کائنات کې یو شی نسته الا يسبح بحمده چې هغه پاکي بیان دی الله سبحانه وتعالی په تعریف سره ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو نه لري سمجھ نه لري دغه په تسبیح باندې ځان سکی هغه پوکي رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس مبارک دبرو او وچ خشک لرګي هغه د الله سبحانه وتعالی څخه ویل تسبیح بیان کړي او صحابه وسه کړي اوریدلي وردا جلال الدین سیوطی رحمه الله هغه کاږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده نه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې د وچ ډبرو یا وچ لرګي څه ویل تسبیحات ویل دي صحیح تسبیحات هغه سره وایي وان من شيء لا يسبح بحمده اصل معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د چکم تسبیح دی ویل دغه صحابه په خپل غوږو سره سکل هغه واوریدل صحیح هغه څنګه د حجر اسود متعلق راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه هغه ډبرې متر معلومه دي چې کومې ډبرې د نبوت د بعثت سمخ کې پر ما باندې سکوي سلام را باندې کوي صحیح هغه څنګه استوانه حنانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خطبه مبارکه منبر ته سکله بدل کړ چې دا غي جړا څه ده صحابه اوریدل دغه څه ده صحابي ته ده هغه رنګ په قران حکیم کې داوود علیه السلام سره چې غروب څه سره ویل سحار او مخسم څه سره ویل تسبیح به سره ویل هغه په قران سره ثابت ده وان منها لما يهبط من خشيه الله
په غرو کې د ډبرې سته چې د الله سبحانه وتعالی د هیبت ته وایي، د الله د خوف ته وایي، دا څه شي راشوسي راوغورځېږي. صحیح دې څه دا ثابتېږي د کائنات ذره ذره د الله سبحانه وتعالی د وجود، الله سبحانه وتعالی د خالقیت او د الله سبحانه وتعالی تقدیس پاکي هغه څه کوي، هغه بیانوي. انه کان حلیما، الله سبحانه وتعالی ډېر بردباره څه دی ذات دی، هغه د انسانانو پر جهالت پر ناپوهي باندې فوراً څه نه کوي، ګرفت نه کوي. غفورا، د انسانانو په خطاو باندې الله سبحانه وتعالی څه کوي، هغه مغفرت کوي. صحیح. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. د دې آیت خاص شان نزول دی، خاص شان نزول دا دی، یو خدای چې د قرآن حکیم سړی څه وکړي، غفلت وکړي. صحیح. الله سبحانه وتعالی دغه څخه فهم او سمج څه کړي، هغه واخلي، د هغه د قرآن حکیم په منځ کې یو پرده څه کړي، هغه حایله کړي. سړی په خصیش وجه صحیح هغه سوی فهمي یا د سړی د عاد د فهم اراده نه چې په داسې په قرآن حکیم په احکام څه څه وکړي، فایده څه کړي ځینې واخلي. شان نزول دا دی چې سوره تبت یدا څه شوه نازله شول، نو د ابو لهب کور والا چې وه هغه په ګیله شکوه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا څه ده را روانه ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر موقع څه دی موجود دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي دا بدزبانه ښځه ده، داسې نه ستا په شان کې څه وکړي، ګستاخي وکړي، ته ما ورپرېږده زه به دې سره څه وکړم، مجلس وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه، دا به راشي دا به مجلس وکړي او دا به ما څه کړي نه وویني، زما او دې په منځ کې به الله سبحانه وتعالی یو حجاب څه کړي، هغه حایله کړي. دا راله ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه ګیله شکوه وکړله چې دا د چا چې ته تصدیق کوې دا سړي زما په شان کې څه کړی ده، حج وکړی ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل چې هغه شاعر ګه څه دی نه، راغونې یو کلام د الله سبحانه وتعالی څه شوی دی، نازله شوی دی، هغه ستا په شان کې څه نه ده کړی، حج به نه ده کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دا ځای څه موجود دی، لیکن د ابو لهب کور والا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات څه کړي، هغه نه وویني. اذا قرأت القرآن، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وایي چې ته د قرآن قرأت وکړې، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة، ستا په منځ کې او هغه خلک چې هغه پر آخرت باندې څه لري، ایمان نه لري، یا د آخرت څه دي غافله دي، پر آخرت ایمان نشته، یا آخرت څه کړي فراموش کړي دي، ور کړي دي. د هغو په منځ کې الله سبحانه وتعالی عزت څه واقع کړم، حجاب مستوره، یو پټه پرده څه کړم، هغه حایله کړم، خالي پرده نه. وجعلنا علی قلوبهم اکنة، پر زړه باندې هم څه ور واچوم، پرده ور واچوم. ایفقهوه، مطلب د آخرت فراموشي سزا دا ده چې د قرآن حکیم څخه دا خلک څه نشي کېدلی، مستفیده کېدی نشي، فایده نشي اخیستلی، د قرآن حکیم د برکات ثمرات تفاهم مسله خلک څه محروم شي. وعلى قلوبهم اکنة، پر زړه باندې هم څه ور واچوم، پرده ورته واچوم. ایفقهوه، چې په قرآن په حکیم په مضامین دي ځان څه وکړي. وفي اذانهم وقرا، په غوږونو کې څه ور واچوم، بوج ور واچوم، غوږونه څه درانه شي. صحیح. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، او چې کله ته د قرآن حکیم کې د الله سبحانه وتعالی وحدانیت بیانې، توحید بیانې، ولوا على أدبارهم، پر شا باندې ګرځي، شا ته راګرځي، نفورا، او څه کېږي، تورېږي، تښتېږي. صحیح. دا د دې لپاره د الله سبحانه وتعالی وحدانیت بیانول د څه ناقابل سماعت. ښه دی راضي یم. نحن اعلم، موږ ته علم ستا، بما یستمعون به، چې دې کله د قرآن څه کوي اوري، په کوم اراده سره، بما یستمعون به، چې دا قرآن دې په کوم اراده سره څه کوي، هغه اوري. یستمعون الیک، چې دې کله ته څه نسي غوږ نسي. دا غټ غټ کافران دا مشوره سره وکړي چې درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې شریک کښېنو، سړی به خلاصېږي، کښېنو شرکت ورسره وکړو، بلته چې ناوځو چې دا خو پخواني سړي خبرې کوي یا مخته ایتونه راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دې ویل دا شاعر دی، دا مجنون دی، دا مختلف القابات سره به څه کړو، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به څه کړل، کښېښول، په دې باندې به عام خلک څه کړو، متنفر وکړو. عام خلک به دا ویل چې دا
زیرا خلک دي دا خو مشران دي دا ورلو دا خبرې واورېدله خبره دې سمج چې نه راله سړی په خلاصېږي نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك الله پاک موږ ته علم شته چې دي په کوم اراده باندې د قرآن څه کوي اوري او دا موږ ته علم شته ویدهم نجوا چې بیا دې اندرونې خانه پټ پټې څه سره کوي سرګوشي سره کوي صحیح یا برال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به حاضر سو بیا به ولاړو سرګوشي به سره وکړي خفیه ملاقاتونه میټینګونه به څوک سره وکړو اذ یقول الظالمون او بیا دا خلک رالو دا ظالمانو به ویل ان تتبعون الا رجلا مسحورا پبلک عوام ته به څه ویل ان تتبعون چې تی خو اتباع کوي الا رجلا مسحورا د دې سړي چې پر هغه باندې څه ویني جادو څه ویني صحیح نو سوال دا دی چې پر نبی باندې جادو کېدای سي که نه سي کېدلی صحیح نو نبی سي هغه په بشري صفات سره هم څه وي متصف وي لکه یو بشر پر هغه ناجوړي راتلی سي یو بشر پر هغه باندې زخم هغه تله کېدی سي چوټ تله کېدی سي د هغه رنګه پر نبی باندې جادو هم څه کوی سي هغه اثر څه کوی سي هغه کوی سي نو ان تتبعون الا رجلا مسحورا دا هغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې حاضرېدو دا هغه خلک بیا به پټه مشوره کول بیا به خلکو ته څه ویلې چې ان تتبعون الا رجلا مسحورا چې خو اتباع کوي د دې سړي چې پر هغه باندې سحر سوی دي واقع سوی دي الله پاک وایي انظر کیف ضربوا لك الامثال تورته وګورئ چې د خلک سره پر څه مثالونه څه کوي بیانې فضلوا دا خلک څه ګمراه سو فلا یستطيعون سبیلا دې ته لاره څه کېږي لارې استطاعت نه لري لاره دې ته څه کېږي نه ښکاره کېږي وقالوا دې به ویلې اذا كنا عظاما ورفاتا چې موږ اډک سو خاورې سو ریزې سو اینا لمبعوثون خلقا جدیدا ورته موږ څه کېږو دا ژوندي کېږو ان اعتراض به دا کوي چې دا څنګه خبرې کوي پر دې خو جادو سحر سوی دي یاره موږ مړه کېږو اډوکې به خاورې کېږي ریزه کېږي به خاورو به ګډېږو برته دی وایي را ژوندي کېږي به حشر سه نشر سه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک وایي قلت ورته یکونو حجارة او حدیدا ستا په نظر کې خو سخت شی څه دی خاوره خو دومره سخته نه ده تیږه سره چیت سي ډبرې سي یا اوسپنه سي یا ډبرې اوسپنې که څه پرېږدي او خلقا مما یکبر فی صدورکم یو دی مخلوق جوړ سي دی شی جوړ سي مما یکبر فی صدورکم چې هغه ستا په زړه کې ډېر څه لري عظمت لري ډېر څه سخت فسیقولون من یعیدنا بیا به دوی وایي من یعیدنا موږ به څوک څه کوي را ژوندي کوي قلت ورته ای نبي علیه الصلاة والسلام الذي فطرکم اول مره هغه څوک به را ژوندي کوي چې اول درته څه کړي یاست پیدا کړي یاست فسینغضون الیک رؤوسهم ویقولون متاه یا په تمسخر په استهزاء سره فسینغضون الیک رؤوسهم دې سرونه شوروي تا ته چې دا بیا جبه خبره کوي ويقولون متاه بیا پوښتنه څه کوي چې کله به م را ژوندي کوي قل عسى ان يكون قريبا ورته وایي نبي رسول الله وسلم امکان دا ستاسو ډېر نږدې الله سبحانه وتعالی ته څه کړي را ژوندي کړي یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده چې کله رب وغواړي اسرافیل نفخه ثانیه څه کړي ووایي یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده بیا به د الله سبحانه وتعالی ته جواب ورکوي راپورته کېږي به سبحانك اللهم وبحمدك د کافرانو په زړه به د الله سبحانه وتعالی پاکي تقدیس تسبیح هغه څه جاري فتستجیبون بحمده د الله سبحانه وتعالی راپورته کېږي به هم د الله سبحانه وتعالی تعریفونه به هم کوي او چې راپورته سي وتظنون ان لبثتم الا قليلا یا به دې ته اندازه ولګېږي چې ان لبثتم الا قليلا په د عالم برزخ کې د مرګ بعد تر حالمې حشر پورې د کم وخت دی عالم برزخ چې هغه ډېر به زرو کلونه یا څو کلونه وتظنون ان لبثتم الا قليلا ستې ګمان به دا وي چې ان لبثتم چې تېر کړی دي الا قليلا مګر ډېر مختصره وخت الله تعالی دې ماته او تاسو ټول ته په دا ویل او عمل توفیق نصیب کړي